بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول مشکلات د حل کی. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول حاجتونه د پوره کی. په دنیا کې هر قسم انسانان دي، د هر قسم خلکو هر قسم حاجات وي. نو دغه رنګه د حاجاتو د پوره کېدو لپاره نن ما تاسو لپاره ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته اعلی ویډیو راوړې ده. دومره ناشنا وظیفه را چې تاسو یو ځل دا وظیفه وکړئ، ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ټول حاجات دا پوره کړي. که چېرته څوک دا وظیفه شروع کړي د رزق باره کې، چې مطلب دا وي چې زما رزق دا سیوا شي، الله پاک بل ډیر زیات رزق ورکړي. ځکه چې په دې سورت مبارک کې الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو وعده کړی دا، او په هغه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشاله و. یاد ساتئ چې نن کومه زموږ وظیفه را، دا وظیفه را د سورۃ الکوثر وظیفه را. چې کوم سړی سورۃ الکوثر په دې ښودل شوي ترتیب باندې ووایي، ان شاء الله العزیز الله پاک بوله ډیر زیات مال او دولت ورکړي. کم سړی سورۃ الکوثر دا د رزق د پاره وغواړي او د رزق د پاره وظیفه کې، ان شاء الله العزیز الله پاک بوله دومره رزق ورکړي، دومره ناشنا رزق چې انسان به ته حیران شي. یو سړی داسې و چې هغه دا وي که زه نوکري کوم نو حلال نوکري به کوم. نو دا شی په پولیسو کې شی و، کو زما ته 10 روپۍ تنها راکې، کو 100 روپۍ راکې، کو هر څونه راکې. مثال په طور خو زه به دا قلم د دې نه سوا به څه نه علمه. دې سړي خپله ډیوټي موکلله، ورسره به یو څه بل څه ځای کار هم کو. خو بیا هم دا و چې زمونږ لاس دا ډېر زیات تنګ و، زمونږ ګزرام دا ډېر زیات تنګ و. او زه داسې وخت راورسېدم چې زما ریټایرمنټ دا کېدو، و زه ریټایر شوم، ما ته پنشن هم میلاو شو. خو بیا هم ما ته د زړه سکون نه و. ما وویل چې زه څه وکړم؟ نو ته یې وویل چې یو ځل ما یو وظیفه وکړله د سورۃ الکوثر، او دغې وظیفې زما د ژوند بدل کو. ما او ښځه او خاوند لاړو، موږ د بیت الله شریف حج هم وکړو. دغه رنګې زموږ اوس خپل کور هم دی، دغه رنګې موږ سره خپل ګاډی هم دی. د سورۃ کوثر ډیر زیات بهترینه او ډیر زیات ناشنا وظیفه را. د سورۃ کوثر د وظیفې مطلب دا دی لکه څنګه چې موږ سره چابیان نه وي او هغې موږ تعلق ولوکړو. چې کوم سړی دا وظیفه کوي، روزانه کوي، یو قسم نه د الله پاک د سایډه تا ته یو چابي میلاو شوله. روزانه به دې طریقه باندې کوئ، ان شاء الله العزیز دا سبب چې څنګه موږ چابي راولو په هغې تعلق ولوکړو، نو د الله پاک نه به سم غواړي الله پاک به تعالی ضرور درکوي. ځکه چې په دې صورت مبارکه کې الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوبه منګ تعالی حوض کوثر درکړی دی. اے محبوبه منګ تعالی ډیر زیات خیر درکړی دی. نو بعض مفسرین وایي چې د حوض کوثر نه مطلب ډیر زیات خیر. نو کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک ورته ډیر زیات خیر ورکړي. خو د کوثر نه مطلب دا شو چې الله پاک پیغمبر علیه صلوات والسلام له حوض کوثر ورکړی دی، او پیغمبر علیه صلوات والسلام به د دې حوض کوثر نه ټول امتیانو ته د اوبه ورکوي. بیا فرمایي علما کرام چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو دی به الله پاک دومره مالداره کړي، دومره مالداره چې دی به ټولو خلکو له پیسې ورکوي، دی به ټولو خلکو له رزق ورکوي. دغه رنګې که چا خوراک پکار وي، چا کو څه پکار وي نو دی به له ورکوي، چا کو کپړې پکار وي نو دی به له ورکوي. نو دا سړی به الله پاک غني کړي، مالداره به کړي. اے محبوبه ما تا له حوض کوثر درکړی دی، فصل لربک وانحر، خپل رب دپاره مونځ کوه، قرباني کوه. ان شانئک هو الابتر، بېشکه ستا چې کوم دشمن دی دا به نامراده وي، دا به تباه وي. یاد ساته چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به وله دشمن تباه کوي. کوم سړی دا وظیفه کوي نو الله پاک به وله مال او دولت ورکوي،
الله پاک بوله رزق اضافه کوي الله پاک بوله نوکری ورکوي دغه رنګې الله پاک بوله کاروبار په اعلی درجه باندې محترمو دورو چلی دومره خیر و برکت د کور کې راشي چې دی به حیرانه وي د کوثر محترمو دا پیغمبر صلی الله وسلام ته الله پاک یو تحفه دا ورکړې ده یو ځل پیغمبر صلی الله وسلام ناست او داسې خوب غوندې غلبه پې وشوله چې کله نبی صلی الله وسلام د وحی کیفیت لاړې د پیغمبر صلی الله وسلام تندی مبارک رسه پړقېدو او خوشحاله صحابه کرامو د الله رسول ډېر زیات خوشحاله سوجه کېدی شي پیغمبر صلی الله وسلم ته فرمایل چې جبرائیل راغلی او ما ته د سورة الکوثر دا سورت راوړو او په دې کې زما دپاره یو خوشخبري ده بلکې د ټول امت دپاره دا خوشخبري ده الله پاک ماله حوض کوثر راکړو الله پاک ماله حوض کوثر راکړو چې په دې لفظ باندې پیغمبر صلی الله وسلم څومره خوشحاله و د لرې لرې ځای نه صحابه کرام راتلل او پیغمبر صلی الله وسلم ته به د حوض کوثر مبارکي ورکوله د لرې لرې ځای نه به هلکه راتلل او پیغمبر صلی الله وسلم ته به مبارکبادي را ورکوله یو ځل پیغمبر صلی الله وسلم د حمزه صاحب کور ته رالی تپوس ولوکو د ښځې نه چې څنګه چل دی حمزه صاحب څه شو نو هغې ورته وفرمیل چې حمزه صاحب ستا طرف ته درلی او تا ته د حوض کوثر مبارکبادي وایي نو پیغمبر صلی الله وسلم هلته کې ناست و هغوی له دا ټایم مناسب سره څه خوراک ورکړو نبي علیه السلام وخوړو بیا ورته د هغوی کور والا چې کوم دي هغوی ورته وي چې د الله رسوله موږ هم تاله د حوض کوثر مبارکبادي درکوو نو کوم سړی چې د سورة الکوثر دا وظیفه کوي په دې ښودل شوي طریقه باندې الله پاک به د انسان له مال او دولت دایم به انتها ورکړي الله پاک به د انسان په رزق کې اضافه وکړي دغه رنګ الله پاک به د انسان ته عزت او شهرت ورکړي الله پاک به د انسان د دشمنانو نه دا محترم دا ساتي د سورة کوثر دا وظیفه چام کړې ده الله پاک نامراده کړي نه دي بلکې الله پاک له ټول مرادونه ټول خواهشات دا پوره کړي دي که څوک د رشتې دپاره وکړي نو انشاءالله عزیز آفر به دوی کور ته راځي یاد ساتئ چې ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده په خپله هم کولی شئ د بچو دپاره هم کولی شئ دغه رنګه د لوریانو دپاره هم کولی شئ زامنو دپاره هم کولی شئ د هغوی په کاروبار کې الله پاک ترقي ورکړي دغه رنګه د هغوی چې کوم روزګار دی دی کې الله پاک ترقي ورکړي وله دغه رنګه د هغوی چې کوم ژوند دی الله پاک وله پکې برکت ور واچوي وظیفه په خپله هم کولی شئ او بل چا دپاره هم کولی شئ د وظیفې ترتیب به داسې وي چې کوم سړی دا وظیفه کوي نو روزانه د خپل معمول بل اساس کوي داسې به نه وي چې 2 ورځو کې به پرېږده 3 ورځو کې به پرېږده نه د ژوند معمول ځان اساس کوي د ورځې روزانه په دې ښودلی شوې طریقه باندې وایي او مکمل روزانه وایي روزانه الله پاک به تاسو باندې د رحمتونو د برکتونو بارانونه وکړي محترمو چې سر په زړه کې به راځي دا به الله پاک تعالی ضرور درکوي وظیفه دا سره چې موږ به 11 پیرې درود ابراهیمي وایو نو دغه رنګې چې کله موږ درود ابراهیمي ویلي بیا به د هغې نه بعد 129 پیرې یو سل یو کم 10 پیرې به سورة الکوثر وایو سره د بسم الله سره د بسم الله به سورة الکوثر وایو او بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې درود ابراهیمي وایو او دغه رنګې د هغې نه بعد به 11 پیرې یا رزاق وایو یا رزاق یا رزاق او دغه رنګ د هغې نه بعد به 11 پیرې بیا درود ابراهیمي وایو نو دا د ژوند مقصد ساز کې دا د ژوند لپاره وظیفه سازه کوي روزانه دا وظیفه کوي روزانه انشاءالله العزیز چې سم د الله پاک نه غواړي دا به الله پاک درکوي تاسو له د بل چا لپاره غواړئ بل چا له الله پاک ورکوي یو قسم له ته به مستجاب الدعوات شي کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوي نو ملګرو سره هم شیر کوي چې هغوی هم دا وظایف وکړي او الله پاک هغوی ته هم دا فایدې ورکړي دغه ډېر زیات خیر ورته ورکړي انشاءالله عزیز زما او ستاسو په دې کې به ډېره زیاته برابر حصه وي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ